لمانځه طریقه نیت خو عمومي د پښتو نیت مونږ هغه نور کله وایو د اختر په سهار باندې نیت که څوک پښتو هغه ووایي یادېږي ورته ویلی شي که هغه ورته نه یادېږي نو داسې چې دی هغه نیت وي د اختر لمونځ ادا کوم الله اکبر دی وویل دا اوس یې که دی دا نیت ویلی شي نیت مې کړی د زړه د اخلاصه د لوی اختر منځ ادا کوم سره د شپږو تکبیرونو یا سره د واړه تکبیرونو باندې ویلی شي په دې حاضر وخت د ساعت په دې حاضر امام بسي داسې نیت چې دی هغه پرې تړلی شي د دې سره په خپلو الفاظو څنګه نیت تړلی شي د لپاره جایز دي که بلکل دی په ژبه باندې څه ونه وایي نو هم جایز دی چې دی ساعت په دې وخت کې دی راغی دا د نیت دی او ساعتي دا مونځ چې دی د دې نه مخکې او وروسته په جومات کې نفل ویل چې دی هغه منع دي نفل منع دي طریقه کار دا دی چې اول هغه امام الله اکبر وایي لاس چې کله وتړلی شي ثنا وویلی شي سبحانک اللهم ثنا وویلی شي بیا امام الله اکبر وایي غوږونو ته لاسونه چې دی نه هغه ځوړند ویل شي نو درې تکبیرات دا بیا ویلي او د هر تکبیر په منځ کې د درې پیرې سبحان ربي العظیم یا درې پیرې سبحان ربي الاعلی د دې امره وقفه کول چې دی نه هغه پکار دي چې وقفه هغه وشي دا درې تکبیرات چې کله وشي د دې نه پس امام بل الله اکبر وایي او قرات شي کله چې قرات وشي نو رکوع له لاړ شي بیا سجده دغه رکعت پوره شي دوباره چې کله امام هغه راپاسي اول قرات شروع قرات چې کله شروع کړي بیا په اخره کې هغه درې تکبیرات وایي او وګونو ته په ګلاس کې څلورم تکبیر سره هغه رکوع له لاړ شي دا رکعت پوره شي په اسانه طریقه ده خو بیا په دې کې یو مسله راځي بعضې کس داسې وي په هغه باندې ناوخته شي ناوخته راشي کله چې دی راشي د دننه تکبیرونه شوي امام قرات شروع کړی اوس په دې څه کوي نو دی چې کله راغی نو دی به په دغه وخت کې هغه خپل تکبیرات پوره کړي امام قرات کې دی به خپل تکبیرات اول خو الله اکبر وایي لاس په وتړي بیا به درې پیرې تکبیر وایي امام به خپل قرات کوي دی به بیا درې پیرې الله اکبر وایي هغه درې پیرې الله اکبر شي وایي دی به بیا د امام سره ودرېږي که بالفرض امام رکوع ته تللی او دی راغی نو دی به په دغه رکوع کې چې دی نه هغه څه وکړي که رکوع ته تللی په دغه وخت کې چې دی نه هغه ته د یقین دی چې زه دا درې تکبیرات وایم یو خو الله اکبر وایي بیا دا درې تکبیرات وایم امام به د رکوع نه یې راپاڅېدلی دی دې په ولاړ باندې درې تکبیرات که بالفرض دی وایي چې زه درې تکبیرات کوم امام به د رکوع نه بعد زما نه به رکوع شم چې رکوع شو خو رکعتو شو نو دی د رکوع له لاړ شي الله اکبر دې وایي لاس کې کېږي بیا ډایرکټ رکوع لاړ شي بیا دې په دغه رکوع کې چې دی نه هغه درې پیرې الله اکبر وایي خو په دغه رکوع کې به دی بیا غوږونو ته نه لاس کړي درې پیرې الله اکبر به وایي او دی به تسبیحات نه وایي درې پیرې به الله اکبر وایي تسبیحات دې نه وایي او بیا چې کله امام پاسي دی د امام سره هغه پاسي خو که یو کس داسې دی د هغه نه یو رکعت شوی دی نو چې یو رکعت شوی دی نو دی یو رکعت راغی د امام سره دا یو رکعت وکړو د اخرنی دی به بیا پاسي دی چې پاسي نو اوس خو د ده نه په اول رکعت کې چې طریقه کار ده او په اوله کې تکبیرات دی به اوس په اوله کې تکبیرات نه کوي دی چې کله پاسي نو دی به قرات ووایي دی به قرات ووایي او د هغې نه پس په درې تکبیرات ووایي او بیا به رکوع په څلورم تکبیر باندې کار هغه ادا کوي که د یو امام نه هغه تکبیرات هیر شو انسان دی د هغه نه هیر راځي د امام نه هم راتلی شي د امام د تکبیرات هغه هیر شو نو که رکوع له لاړو رکوع کې ورته رایل شو نو په رکوع کې به دا تکبیرات بیا ووایي غوږونو ته پکې نه لاس کېږي درې پیرې به الله اکبر بیا ووایي رکوع کې دننه واپس به نه پاسي که بالفرض دی په غلطۍ سره بیا واپس پاسېدو تکبیرات یې ووایي نو بیا هم صحیح نو خو پاسېدل غوره خبره نه ده او ډېر نشدل په رکوع کې هغه تکبیرات وکړي سجده سهو د ضرورت هغه نشته دی اصل کې سجده سهو پکار دی علما فرمایي د ګڼې د وجې نه سجده سهو هغه دی بل به اختر په مانځه کې چې دی نه هغه اذان او اقامت هغه نشته دی اختر په مانځه کې بیا د مانځه نه پس